أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیات نمبر 157. مخکې موسی علیہ السلام دعا کړې ده. الله تعالی دې آیت کې موسی علیہ السلام ته هم دا وایي چې زما رحمت وسیع دی، په یو سنو بني اسرائیلو دې هم زما رحمت دی، او بالخصوص زما رحمت به هغه خلکو ته رسي چې مخکې آیت شریفه کې الله تعالی ویلو چې زکات ورکوي، هغه کې تقوا وي او هغه زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. اوس په دې آیت شریفه کې الله تعالی د آخر زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کوي چې دا خبرې چې ایمان راوړل، زکات ورکول او دا رنګ د الله نه یریدل به دا د آخر زمانه په امت کې ډیر وي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کوي او څه فرمایي هغه خلک چې تابعداري د پیغمبر کوي. او د کم پیغمبر دو صفات یې ولهم ذکر کړل: النبی الامیه، چې هغه نبی دی او امی دی، انفړه دی. نو عام طور موږ وګورو دا انفړ صفت چې یو کس تعلیم نه وي کړی دا موږ کې عیب ګڼلی شي چې دی بې تعلیمه دی، دی انفړه دی. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت دی، ښه صفت دی چې پیغمبر علیه السلام 40 کاله په مکه کې تیر کړل، د یو استاد خواله نه دی تللی، چا نه لیکایي زده کړې نه ده، د چا شاګردي یې کړې نه ده، او 40 کاله پس یو داسې خبرې کوي، داسې قرآن بیانوي چې خلک هم حیران شو چې دا هلک په موږ کې لوی شوی دی، دی چاله تللی نه دی. چونکې د مکې خلک ټول انپړ او د تعلیم سره د دې ډېره وابستګي نه وه. نو ایوي چې دا خبرې دی د کوم ځای نه کوي. بیا عرب چې چونکې وو هغوی به مقابلې کولې په شعر و شاعرۍ کې. نو چې کله قرآن راغی نو هغوی د دې نه څه شو، غلي شو چې دا خو د دې قرآن موږ مقابله نه شو کولی. نو دا قرآن راتلل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې او دا کول الله تعالی چې دې خلکو ته پته ولګي داسې نه دي شوي چې پیغمبر علیه السلام چېرته تللی دی چې څه تعلیم یې زده کړه. دې خلکو به بیا وي چې دا دې تعلیم یافته دی، نو دا خبرې دې د ځان نه جوړې کړي، نو موږ ته یې وایي. نو هغوی په زړه کې دا خبره پیدا شوله چې واقعي دا دی د خپل ځانه نه وایي، بلکې دا د چا کلام دی او دا د چا خبرې دي چې پیغمبر علیه السلام د موږ سره 40 کاله تیر کړل، دی انپړه دی او دی داسې خبرې کوي چې د دې جواب نشي کېدی. او الله چیلنج هم ورکو خلکو له چې څوک یې داسې تاسو خو ځان ته تعلیم یافته وایي، تاسو په شعر و شاعرۍ کې مقابلې کوئ او بیا په طور چیلنج راوړئ او په خانه کعبه کې ځونډوئ چې د دې شعر او د دې مقابله دې څوک وکړي. نو د دې یو تاسو ټول لاجمع شئ، یو صورت راوړئ، بیا وایي یو آیت راوړئ، بیا وایي یو جمله راوړئ. نو الله وایي تاسو ټول د دې نه عاجز یئ، تاسو د قرآن مقابله نشئ کولی. نو داسې پیغمبر چې هغه امي دی، انفړه دی. بیا ورپسې فرمایي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، دا به داسې پیغمبر چې دی به تاسو په تورات او په انجیل کې دی مومئ. پکاره خو دا وه چې دی ویلي و چې د صفات به مومئ، خو د پیغمبر علیه السلام صفات په تورات او په انجیل کې داسې واضح او داسې په تفصیل ذکر شوي دي ګویا په تورات کې هغه صفات لیدل د آخر زمانې پیغمبر لیدل دي. او بیا د هغې پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو ماشوم بیمار و، یو یهودي و، نو پیغمبر علیه السلام یې بیمار پرسۍ له لاړه. نو دا یهودي لګیا دی او خپل زوی ته تورات وایي، لکه څنګه چې موږ ورته قرآن وایو، نو دی ورته تورات وایي. پیغمبر علیه السلام یې پلان کیا
په الله قسم وخوره زه حق پیغمبر یم که نه یم ستا په دې تورات کې زما صفت شته که نشته هغه یهودي منکر شه نه نشته وایي هغه بچی زوی چې کوم د پیغمبر علیه السلام سره ډېره مینه وه وایي یا رسول الله دې دروغ وایي ستا ټول صفت زموږ په دې تورات کې شته پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي دا ماشوم دی مسلمان دی نو د ده دا مرض دا معلومیږي چې دی وفات کېږي نو که چېرې دی وفات شو نو دی ما ته به اطلاع خامخا کوئ د ده کور کفن به مسلمانان کوي نو ماشوم پوه شو چې پیغمبر علیه السلام خو څه ووایي چې بار راووتو خلکو ته وایي رسول الله څه وایي وی دغه شانتې وی فهم کوئ ګورئ زما وصیت دا دی که زه وفات شم پیغمبر علیه السلام به نه خبروي خله ته څه کې هغه چې در باندې جنازه وکړي د هغه جنازه د هغه راتلل دا ټول برکت دی وی نه خبره د ستاسو صحیح ده خو په لاره کې ټول یهودیان دي ټول مشرکین دي هسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي څوک ورته تکلیف ورسوي بله واقعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو یهودي قرض ورکړی نو قرض یې ورکړو د ټایم نه مخکې دا یهودي راغی پیغمبر علیه السلام یې لاره کې ودروي خپلې پیسې به راکړي ستا خو لا ټایم پاتې نه نه ما له به خپلې پیسې راکړې اوس په دې ساعت هله به دې پرېږدم چې ما ته خپلې پیسې حواله کړي نو پیغمبر علیه السلام وایي ما سره خو پیسې نشته خو زه در سره کېنم د دې په بدل کې چې بس زه به ما ځان سره پوزه زه به در سره یم نو هغه یهودي ورته وایي ته دې ځای کښېنه او زه کور ته ځم بیا راځم پیغمبر علیه السلام په هغه ځای کېناست ځکه معاهده یې وکړله یو واده یې وکړه چې دې ځای کې زه تا سره ناست یم هغه یهودي کور ته لاړ ماسپښین لمونځ تېر شو مازدیګر تېر شو ماښام تېر شو ماسخوتن تېر شو بله ورځ سهار یې چې دی نه یهودي په خپل کار راووته بیا بهر راووته صحابه یهود ته ډېر زیات غوسه دي چې دا تا څه کړي دي د دواړو جانو سردار دی ګوره په لاره کې کېنولی دی او یو ګنټې له نه د پرون نه ناست دی هغه په د وادي پابند دی دا تا څه کړي دي یهودي ته غوسه دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې صحابو باندې پوه شو چې دی ستړي دي نو صحابو ته غوسه شو دا یهودي دا ټوله معامله ویني د صحابو ته غوسه شو ګوره ما ته الله ویلي دي چې د وادي پابند وي نو زه څنګه د وادي خلافي وکړم چې یهودي ما ته ویلي دی کښېنه زه راځم او زه دې خپل کور ته لاړ شم یهودي راغی او ډایرکټ پیغمبر علیه السلام ته کېناست او کلمې یې وویله وایي په تورات کې ټول صفت مې لیدلي وو ما خو ته چې کولې چې ورګه د وادي پابند دي که نه نو الله تعالی وی دا داسې پیغمبر دی چې یجدونهم عندهم فی التورات والانجیل چې په تورات او په انجیل کې د رسول الله صفت دی به تاسو په هغې کې ومومئ نو الله د مخکې نه پیشنګویي ورکړې وه چې د آخر زمانې پیغمبر هغه داسې پیغمبر دی چې په تورات او په انجیل کې د هغه صفات راغلي دي ورپسې فرمایي پیغمبر صفت بل سره یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر دا پیغمبر د ده کار دا دی چې خلک چې دی نو نیکو ته رابلي خلکو ته د ښو خبرو حکم کوي او خلک د بدو نه منې کوي ورپسې فرمایي ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث او دغه پیغمبر دی به تاسو دپاره حلالۍ پاک شیزونه او حرامۍ بدله د ګنده او ناپاک شیزونه او د یهودو باندې بعضې شیزونه الله تعالی بطور سزا بند کړي لکه یهودو به چې دی نو د وازګه به نه خوړله الله تعالی به حرامه کړې او دا به نه خورئ دغه رنګې نور حکمونه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله نبوت میلاو کو هغه په امت باندې حلاله کړه او وازګې استعمالوئ دغه رنګې چې دی نو کوم شیزونه ګنده وینه ده دغه رنګې دا دي میته ده مرداره ده دغه رنګې په غیر الله په نوم باندې چې کومه چې دی نو آزاد تاسو بغیر د الله د نوم نه چې یو څاروی ذبح شي د هغې خوراک نو یهودو کې بعضې خبرې داسې وي پیغمبر علیه السلام د هغې وضاحت وکړو امت ته دا حلال دي او دا حرام دي بله خبره د آخر زمانې پیغمبر صفت سره ویضعو عنهم اسرهم والاغلال چې لرې کړي د دوی نه درانه احکام او درنې سزاګانې نو د مخکنیو امتونو باندې څومره بعضې احکام داسې وو لکه مثال کې طور پر د هغې نه به کپړه پلیته شولې جامې به ترې پلیتې شولې موږ په امت باندې خو د الله رحم دی لاړو شو اوبو ته یې ووینځو صفا شي د هغې داسې نه وه هغه کپړه به په اوبو نه صفا کېدله جامې به نه صفا کېدلې بلکې هغه به یې په کینچي راواغسته نو به یې کټ کړل څومره سخت حکم دی او الله به یې کوئ به داسې یا مثال کې طور پر چې دی نو داسې وو چې مخکني خلکو به زکات شو دغه رنګې صدقات به شو یا به چې دی نو مال غنیمت شو دا به ورته پاتې شو او دا به یې راوړل نو اوس امت باندې خو د الله رحم دی یو غریب استعمال کی او هغه استعمال کې راولي غریبانانو مسکینانو لی ورکي مخکنو امت دپاره دا نو
بلکې هغوی به وړل یو اوچت ځای باندې به یې کېښودل د بر نه به اور راغی او هغه به ولې وسوځول هغه به ولې وسوځول بس دا به قبول شو امت باندې څومره الله اسانه کړله چې آسان حکم یې پرې راوستو هغه سزا یې ولا هم کمه کړله یا به یو کس بل کس ووجه خطأ به ترې قتل شو دې امت ته الله تعالی وي فدیه ورکړه یا دې دا کس معاف کړي دا چا چې قتل شوی دی دې ته معافي وکړي نو بس زه درته معافي کومه هغې کې دا شی نه و بلکې بس کتاب نه به خطأ سړی مړ شوی و هم به توجه دې شوي نو سخت احکامو سخت سزاګانې وي الله تعالی دې امت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې رحم وکړو چې هغه سزاګانې هغه احکام هغه یې پرې سپک کړلو نو فرمایي اخر کې واتبعوا النور الذي انزل معه تابعداري وکړئ د هغه نور قرآن ته نور وي چې دا رڼا ده دې تاسو نه تیارې لرې کړلې دا رڼا ده نو د دې نور د قرآن تابعداري وکړئ انزل معه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به نازلیږي نو چې دا کم خلک دا ټولې خبرې واورېدې او د رسول تابعداري کوي د دې نور رڼا تابعداري کوي نو اولئک هم المفلحون الله وایي دا خلک به بیا کامیاب وي الذین کسان یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر او د رسول النبي چې نبی دی الامي انفړه دی امي دی الذي هغه پیغمبر یجدونه چې مومو به تاسو دی لرا مومو دی دوی مکتوبا لیکل شوی عندهم په التورات چې دی سره په تورات کې دی او په انجیل کې دی یامرهم حکم کوي دیتا بالمعروف د نیکو وینهاهم من کوي دی لرا عن المنکر د منکراتنا د نارواونا ويحل لهم الطيبات حلالي د دې د پاره پاک شیزونه ويحرم عليهم الخبائث او حرامي په دې باندې چې ګنده او ناجایز دي خبيث دي ويضع عنهم لركي د دینه اسرهم درانه احکام والاغلال او سخت سزاګانې التي هغه كانت عليهم شوي په دې باندې فالذين پسا کسان آمنو چې ایمان راوړي په دې باندې وعزروه او مدد کی د پیغمبر نو اخر کې یو حکم هم کوي چې ګور امت به د پیغمبر ملګرتیا هم کوي او ورپسې فرمایي د سره به چې څه کوي د مدد او نصرت په هم کوي نو صحابه کرامو د هغې مثال ورکړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې خپل مال جان د هر څه قربان کړي دي او مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته وایي موږ ګورې د موسی علیه السلام د قوم په شانتي نه یو چې تا ته ووایو چې ورشه ته جنگ وکړه موږ بدل تناسو نه زموږ مال جان او زموږ اولاد او هر څه په یا رسول الله په تا باندې قربان دی وایي دا خبره چې د دوی نه واورېدله د انصارو نه پیغمبر علیه السلام دا مخ مبارک وایي د خوشحالۍ نه بالکل رڼا د څه راوتېدله نو صحابو په رسول الله باندې څه کړي ځان مال جان هر څه پرې قربان کړي دي نو الله وایي فالذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي په ده باندې وعزروه ملګرتیا به کوي د دې پیغمبر ونصروه مدد نصرت بکید دی پیغمبر واتبعوا تابعداري کوي النور الذي د رڼا د هغې انزل معه چې د باندې نازل شوی ده اولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله تزمون نرازش الله تسمو اوي سمو واردل الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي الله دا رانه قبول کړي الله د قرآن په خاطر الله د خیر او د رحمت باران وکړي د خیر او د رحمت باران وکړي الله دا مسجد دا کلی دا محله الله په دین باندې آباد کړي بېدیني ختمه کړي الله خوشحالۍ راولي الله هر کور کې خوشحالۍ راولي پریشانۍ خبرتونه نفرتونه ختم کړي څومره قرضداري دي الله قرضونه اخلاص څومره بېروزګار دي الله د حلال روزګار نصیب کړي الله د چا شته برکت نصیب کړي بیماران د شفا ورکړي کورونو کې هسپتالونو کې الله ته زموږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه